بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حادثات نه د بچ کېدو لپاره یو وظیفه. حضرت طلق رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی حضرت ابو درداء رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شو او تپوس یې وکړو چې ستا کور وسوځېدو. نو حضرت ابو درداء رضی الله عنه ورته وفرمایل چې نه دی سوځېدلی. بیا دویم سړی رالی، هغه ته هم دغه شان تپوس وکړو، دوی ورته وفرمایل چې نه دی سوځېدلی. بیا دریم سړی رالی، هغه ته هم دا تپوس وکړو چې ستا کور وسوځېدل، هغه ورته زما کور نه دی سوځېدلی. بیا دغه شان یو بل سړی رالی، هغه ته دا تپوس وکړو، هغه ورته ووایي چې ای ابو درداء د اور چې کوم دا شرارۍ یعنې د اور چې د کوم دا غړنډې دي دا ډېرې زیاتې چوتې شوې وي، خو چې کله ستا کور طرف ته راورسېدې نو اور چې کوم دی مړ شو. نو حضرت ابو درداء رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ما ته پته ده چې الله رب العزت به داسې نه کوي چې زما کور وسوځي، ولې چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلي دي چې کوم سړی سحر دا کلمات ووایي د ماښامه پورې به د الله رب العزت د هر قسمه مصیبت نه ساتي. د ما سهار دا کلمات ویلو نو ما ته دا یقین و چې د ما کور چې کوم دی هغه نه سوځي به. نو زما عزتمندو، تاسو ته هم دا عرض دی چې دا مختصر وظیفه ده، تاسو سهار هم کوئ ماښام هم کوئ، ډېر انتهایی اسانه وظیفه ده. نو الله رب العزت به تاسو د هر قسمه حادثاتو نه ساتي. په حادثاتو کې ناڅاپه مرګونه دي، نن سبا چونکې حالات رزق خراب دي، هر ځای نه دا اوازونه دي وایي د پلانکي زوی وتښتېدو، د پلانکي کور لوټ کړی شو، پلانکي سره داس چلو شو، پلانکي نه چا پیسې ووالي. نو زما عزتمندو، الله رب العزت تاسو د دې قسمه حادثات نه ساتي. د ناڅاپه اکسیډنټ زموږ الله ساتي، داسې نور هر قسمه ناڅاپه چې مرګونه دي حادثات دي نه الله تاسو په امن کې ساتي. دا وظایف تاسو کوئ. نو زما عزتمندو، دا وظایف چې کوم دی وظایف ډېر برکات دي. دا مختصر وظیفه ده، زه تاسو ته وامه، تاسو یې واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. زما عزتمندو، دا انتهایی اسانه وظیفه ده، دا تاسو یاد کړئ. که چېرې دا وظیفه تاسو ته نه معلومه، د کورونو کې دا منزل شریف دي، دا منزل شریف په آخري پاڼه باندې ده، دا تاسو یاده کړئ. او زه تاسو ته انشاءالله تصویر شیر هم کوم په دې ویډیو کې، او تاسو ته خاص دا ویډیو مخکې شیر کړئ او نور مسلمانان ته ورسوئ. جزاک الله.